السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. کتونکو امید لرم چې روغ جوړه خوشحاله به یې. د ډېرو پښتنو ټکنه شیشه بس سم ونښلئ، د یو بل د سپېږمي ورانې کوي، د یو بل د خولې ورانې کوي. ستاسو نو څه کاش دی که نه، کله په ځنګل جګړه، کله په بوټو جګړه، کله په یو څه جګړه، کله بل څه جګړه. دا اوس بډالۍ اتڼ ده چې د اتیاو او اویاو کلونو چې کوم دي مسلسل لګیا دي، بس د یو بل نه دغه دربله شروع کړی دی. او بیا چې کومه دی دلته دا نور سپږن هم پکې راشي، نو بیا د علاقې امن تباه او بربادي. تاسو اول خپل ځان له په خپل منځ کې امن ورکئ، نو تاسو بیا د بل ته امن میلاو شي. خدای ته وګورئ مړه بس که یاره. ګوره که تاسو 15 کاله نور وجنګېږئ یا 100 کاله نور وجنګېږئ که نه، نو 100 کاله کې تاسو غټ نقصان دا وشي چې ستاسو د روپو نقصان به وشي، ستاسو به د یو بل نه مړي وکئ، یو بل به تباه او برباد کوي. خو تاسو به 100 کاله پس بیا هم خبرې ته کښېنئ. چې 100 کاله پس خبرې ته کښېنئ، نو د 100 کاله نه مخکې ښه دا چې په وخت خبرې ته کښېنئ. چې 100 کاله پس خبره حل کوئ، نن یې حل کوئ. که د دنیا تاریخي جنګونه وګورئ که نه، تاریخي جنګونه، نو چې هر څومره جنګونه شوي دي، هر څومره حالات راغلي دي، نو هغه هم د جرګې د خبرو په ذریعه حل شوي ده. داسې نه ده چې بس یو ملک یو ملک حوي شوی ده بس قصه ختمه شوې ده، نه، هغه مذاکرات کړي دي او مذاکرات هغه کامیاب شوي دي. نو تاسو پښتنو مهرباني وکئ، د یو بل سره کښېنئ، د کلي علاقې مشران کښېنوئ، سرکاري خلک کښېنوئ، د بلاشه مشران دي، علما دي، غټ شیخان بزرګان دي، هغوی به کښېنوئ او دغې څیز حل راوباسئ. که دغه دواړه لګیا او یو بل سره جنګېږي را جنګېږي، ته ما ول او زه به تا ولم، او ته ما مړ کړه او زه به تا مړ کومه، بس ته به مرې زه به مرم، نه به ستا آینده نسل په امن کې شي او نه به زما آینده نسل په امن کې شي، بس دواړه طرف ته تباه او برباد او غرق او پر ګرځي. نو دا طریقې چې موږ نه کوو که نه، د دې همدا وجه ده. بیا خلک اکثر سوال کوي، یاره وایي پښتانه وایي چې کومه دی امن نشته. امن دلته خاورې ایرې راشي، د کوم طرف به راشي مړه امن؟ دا امن دی، امن دې ته وایي.